کوم کسان چې د ګناه ول کارونه کوي د الله تعالی نافرمانی کوي او دوی بیا هم د الله تعالی نه معافي نه وغواړي نو د قیامت پر ورځ باندې به څلور شایونه د دغه انسان خلاف گواهی ورکوي. الله تعالی قران کریم کې څلور شایونه داسې ذکر کړی دي چې کوم انسان ګناهګار وي د الله تعالی نه معافي نه وغواړي هغه څلور شایونه به دغه انسان خلاف گواهی ورکوي چې دغه کس په ما باندې دا ګناه کړی دی. اول شای دا زمکه. الله تعالی به د قیامت پر ورځ باندې زمکه ته د خبرې کولو طاقت صلاحیت الله تعالی به په د زمکه کې د خبرو صلاحیت پیدا کړي او دا به گواهی ورکوي چې د انسان په ما باندې دا ګناه کړی دی. الله تعالی قران کریم کې فرمایي یوم اذین تحدث اخبارها. دا زمکه به خبرې کوي چې د انسان په ما باندې غلا کړی دی، د انسان په ما باندې نعوذ بالله زنا کړی دی، د انسان غیبت کړی دی، د انسان د چا حق والی دی، د انسان د مور پلار د دغه پلانکی د دغه نافرمانی کړی دی. نو سړی چې په کومه ځمکه باندې په کوم ځای باندې د ځمکې په کومه حصه باندې دا سړی د الله تعالی نافرمانی وکړي د قیامت پر ورځ به دغه ځمکه خبرې کوي الله تعالی ته به ګواهي ورکوي چې یا الله دغه انسان په ما باندې دا ګناه کړی دی. لکه څرنګه په دنیا کې تاسو وینئ چې انسان یو سیس جوړ کړی دا ریډیو دا یا داسې موبایل دا چې هغه د هر ځای خبر تاسو ته بیانوي چې پلانکی ځای کې داسې وشول، پلانکی ځای کې داسې وشول، داسې وشول. لکه څرنګه چې په دنیا کې یو انسان یو شی جوړ کړی دا هغه د هر شي خبر تاسو ته درکوي. نو هغه محسن رب چې هغه ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي ټول مخلوقات پیدا کړی دا هر شی د پیدا کړی دا نو هغه چې کله ځمکې ته دا حکم وکړي نو هغه به ولې خبرې نه کوي. نو اول شی د قیامت پر ورځ باندې د ګناهګار انسان خلاف گواهی ورکوي هغه دا ځمکه. ځمکه به دا وایي چې د انسان په ما باندې دا ګناه کار کړی دی. که یو سړی د یوې ګناه طرف ته کوشش کوي زی روان وي هغه ځمکه باندې چې کوم د تګ کړی ده هغه ځمکه به گواهی ورکوي چې د انسان په ما باندې تګ کړی ده او دا دغه ګناه طرف ته ځان رسولی ده. نو اول شی دا ځمکه چې کوم انسان ګناهګار وي د الله تعالی نه معافي نه وغواړي دا ځمکه به د انسان خلاف گواهی ورکوي چې د انسان په ما باندې دا ګناه کړی ده. او دوم شی چې د قیامت پر ورځ به د ګناهګار انسان خلاف گواهی ورکوي هغه د انسان اعضاء دي. الله تعالی قران کریم کې فرمایي الیوم نختم علی افواههم. الله تعالی به د قیامت پر ورځ باندې د انسان په خله باندې مهر ولګي خبره به نشي کولای. دا ولی ځکه چې مشرکین به هم داسې هغه انکار کوي چې والله ربنا ما كنا مشرکین چې مونږ خو شرک نه دا کړی. داسې په هغه وخت کې انسان انکار کوي چې دا ګناه خو ما نه ده کړی، دا ګناه دا غلط کار خو ما نه ده کړی، دا د الله تعالی نافرمانی خو ما نه ده کړی. نو په دغه وخت کې به الله تعالی د انسان اعضاء په دا کې به داسې صلاحیت پیدا کړي چې هغه به ټولې خبرې کوي. وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. نو د قیامت پر ورځ به د انسان اعضاء لاسونه د انسان پښې دا به د انسان خلاف گواهی ورکوي چې یا الله د انسان په ما باندې دا ګناه کار کړی ده، په دې ګناه کې په دغه کار کې د ما لاس استعمال کړی ده، زه استعمال کړی یم او یا الله د انسان ګناه کړی ده د ګناه کار ته چې کله ته بیا د زه استعمال کړم دا پښې استعمال کړی دي. په دغه وخت کې به د انسان اعضاء چې څومره دي که لاس وي که پښې وي که نور اعضاء وي هغه ټول د انسان ګناهګار انسان خلاف گواهی ورکوي چې یا الله د ما خو هیڅ غلطي نه وه خو دغه انسان په ما باندې دا د ګناه کار کړی ده، دا د ګناه کار چې کله کاوه په دې کې زه استعمال کړم په دغه وخت کې بیا د لاس د پښې د انسان ټول اعضاء دا به د انسان خلاف گواهی ورکوي. نو اول شی دا چې هغه د انسان خلاف به گواهی ورکوي ځمکه ده یوم اذن تحدث اخبارها. او دوم شی دا چې د انسان اعضاء به د انسان ګناهګار انسان خلاف گواهی ورکوي چې یا الله د انسان په ما باندې دا د ګناه کار کړی ده. په هغه وخت کې به انسان دا ورته وایي چې ما خو ټول کارونه د تا دپاره کول. په یو ځای کې راځي چې اول شیء ينبئ لفخذه
اول شی چې د انسان خلاف به گواهی ورکوي په اعضا کې هغه به د انسان ورانونه وي د سړي ورانونه به وي دا به گواهی ورکوي چې د سړي خو زه داسې غلط استعمال کړی یم سړی به هلته ورته وایي چې ما خو دا ټول ګناه کار دا ټول هر شی دا خو ما تا د خواهشاتو دپاره کوو تا د خوښۍ دپاره ما کوو یا په هغه وخت کې به د هر شی د انسان خلاف گواهی ورکوي تا ته چا ویلي ورته د ما د خوښۍ دپاره دا د ګناه کار وکړه نو په هغه وخت کې به انسان خوله باندې مهر ولګوي او چې کوم اعضا باندې دغه سړي ګناه کړی ده د هغه ټول اعضا باندې دغه سړي خلاف گواهی ورکوي او دریم شی چې هغه د قیامت په ورځ باندې ګناهګار انسان خلاف گواهی ورکوي هغه د کرامن کاتبین دوه فرشته چې کوم د انسان په خی وګه باندې او کینه وګه باندې فرشتي دي کرامن کاتبین دا به د قیامت پر ورځ باندې د ګناهګار انسان خلاف گواهی ورکوي چې هغه په هر وخت کې د انسان سره وي که انسان نیک اعمال کوي هغه لیکي او که بد اعمال کوي د ګناه کار کوي د الله تعالی نافرمانی کوي دا شی لیکي د قیامت پر ورځ باندې به دوی د الله تعالی په حضور کې حاضر شي الله تعالی ته وایي چې یا الله دغه انسان خو دغه سړی په دې ځای کې دغه د ګناه کار کړی دا دغه سړی خو په دې ځای کې دا د ګناه کار کړی دا د ګناه ارتکاب کړی دا د تا نافرمانی کړی دا نو په هغه وخت کې به کرامن کاتبین د دغه سړی خلاف گواهی ورکوي هذا ما لدي عتید فرشته به وایي چې دا د انسان ټوله کارګزاري ده یا الله د مونږ خو ډیوټي و چې دغه سړی ټول اعمال ولیکو دا کارګزاري ده نو د تا مرضی ده که دا سړی وسه معاف کوي او که دغه سړي ته خپل سزا ورکوي نو درم شی د انسان خلاف چې کومه گواهی ورکوي هغه کرامن کاتبین دي او څلورم نمبر چې هغه به د انسان خلاف ګناهګار انسان خلاف گواهی ورکوي هغه د انسان صحیفې دي نامه اعمال چې کومه رجسټر کې کوم کتاب کې د سړي اعمال لیکل کېږي هغه به د قیامت پر ورځ باندې د الله تعالی په حضور کې راوړل شي او داسې مخ ته ایښي وي دا به ورته وایي چې یا الله دا د دغه انسان اعمال دي دا د دغه انسان نیک اعمال دي دا د دغه انسان غلط اعمال دي تا نافرمانی کړې وه دي تا د ګناه کار یې کړی و دا ټول کارونه دا په صحیفو کې موجود وي واذا الصحف نشرت په هغه وخت بیا انسان انکار کله هم نشي کولی نو دا څلور شیزونه داسې دي چې کوم سړی ګناه کار وکړي په دنیا کې د الله تعالی نه معافي نه وغواړي توبه نه وباسي بیا به دا څلور شیزونه د انسان خلاف گواهی ورکوي چې یا الله مونږ په دې باندې ګواهی چې دغه سړي دا د ګناه کار کړی ده اول شی ځمکه ده واذا الصحف نشرت ځمکې به ټول خبرې چې کومه دي هر شی دا به راوباسي او الله تعالی په حضور کې به یې پیش او دوم نمبر اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم د انسان ټول اعضاء د یو ګناهګار سړي خلاف گواهی ورکوي او درم شی کرامن کاتبین دا فرشتي چې کوم دي دا به د ګناهګار سړي خلاف گواهی ورکوي او څلورم نمبر صحیفې دي واذا الصحف نشرت صحیفې به هم د الله تعالی په حضور کې راوړل شي او دا به ورته وایي چې یا الله دغه سړي خو دغه د ګناه کار کړی ده الله تعالی د مونږ تاسې ټول د ګناهونو وساتي او الله پاک دې مونږ تاسې ټولو ته د نیک اعمالو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین